नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरह मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फुसहुम लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा अवलने पारा यौसल पेम नंबर आयत ददी आयातुनो द मक्की आयातुनो सरा रबत औ मुनासबत दादी कि बमक्की आयातुनो की द यहूदियानो क़बाहतुना जिक्र शिव पदेरो को कि हम द यहूदियानो बनी इसराइलो क़बाहतुना जिक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदवर की यहूदियानों पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुतअल्लिक़ बेहुदा और नाज़िबा खबर उकड़ी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दा बादशाही और दा मुल्कियत दा जादू पर ज़रिए सरो नऊज़ु बिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जादूगरो और दची पदी जन्नात बांधी पदी मारगानो वगैरह बांधे हुकूमत को नुदाद जादू पजरिया बांधो। अल्लाह रब्बुल आलमीन द यहूदियानो दव इअतिराज़ तरदीद पदी आयातुन सरहुको कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दे खल्को दाद अल्लाह द वहदानियत दावत बरकौन दे खल्को दाद ताबेदारी नकोला और द सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाही दाद हगो मुअजिज़वा और द अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफरा द सुलेमान अलैहिस्सलाम द अल्लाह पाक एहसान बाबिल खार की द बनी इसराइल अकीदा और नजरिया दा जोड़ा शिवा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बादशाही का मकोला दा जादू पर जरिया हुआ। बाबिल खार की द जादूगर ताबेदारी डेरा आम हुआ और खल्क दजान द पारा जादूगरो ताबेदारी यो कामयाबी गणना। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बाबिल खार की द सुलेमान अलैहिस्सलाम पर दिफा की दो फरिश्ते राहुले गई चिदयवी फरिश्तीनुम हारूत अलैहिस्सलाम और दबल फरिश्तीनुम मारूत अलैहिस्सलाम।
او د خلکو ته د سحر جادو طریقې بیان کړي او دې ته وی موږ ور امتحان یو تاسو زمون نه دا جادو زده کوي ما د خلکو د دې فرښتونه د جادو طریقې زده کړي او په هغه باندې بیا خلکو ته ضرر ورکو خصوصا د خزه خاون په منځ کې د جدایي چې باغی کې د دې جادوګرو نقصان او فائدې پکې نه وي اوس د هاروت علیہ السلام او د ماروت علیہ السلام د الله پاک د طرف نه دوه فرشتي وي د خلکو ته د سحر جادو طریقې بیان کړي چې دا د سحر د جادو طریقې دي او د اثر دي پدې کې د سليمان عليه السلام د معجزو او د سليمان عليه السلام د نبوت دفاع ځکه سليمان عليه السلام سره سحر نو تاسو دا وګورئ دا سحر دي او دا حالات هغه معجزې اوس پدې کې الله رب العالمین داسې کول شو چې سليمان عليه السلام ته الله پاک وحی کړو دا طریقې هغه ته خودلې لیکن حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کچری دا خبری د سحر جادو سلیمان علیہ السلام بیان کړی وی نو خلق بیا په معجزه او په جادو کې فرق نشو کولی او بل پیغمبران دا معصوم دي د امت لپاره رهنمایان او په امت باندې د پیغمبرانو تابعداري فرض او لازم ده داغي په عصمت باندې او باغی باندې الزام او اعتراض راځي او بل سليمان عليه السلام د دې جادوګر په مقابل کې یو طریقو چې سليمان عليه السلام بادشاہي د معجزې په تور او يهوديانو او شیطانانو وی چې نه دا د معجزې په تور نه و نو دوړل شو دیږي د فیصله او د حکم په توګه الله فرشتي راولېږي چې هغه د سليمان عليه السلام طرف کوي او نو د دې جادوګر طرف کوي او خلکو ته دا واضح کړه چې دا دادي او د اثر دي د طریقه ده او د سليمان عليه السلام نه کولا د سليمان عليه السلام دفاع وکړه مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي د دې مثال تاسو چې عالم د کفر ټول اقسام ذکر کوي چې دا طریقه د کفر دا طریقه د کفر دا الفاظ د کفر او بیا خلکو ته بیان کوي چې دا الفاظ د طریقې دا او پیژنې ور دي رضان وساتي دا طریقه د فرشتو سحر جادو خلکو ته بیان کوي چې دا سکیږي دا سکیږي او بیا وته ځان ته وساتي په فرشتو اعتراض رانغی د سليمان عليه السلام دفاع براله او حقیقت د سحر او د جادو هم بیان شو یا بل مثال ذکر کړي لکه یو عالم د حکم او عبارات ذکر کړي چې کوم د حکمت او د فلسفي کتابونه نو په هغه کې الله د وجود نه د انکار خبره نشته لیکن هغه عالم زدکی قلب ته اوغی او دا خبرو جواب باقاعده دا غي په لهجه او دا غي په طریقه کې او بل خلق ته اوغی چې د دې فلسفه او د حکم او د عقیده په دې دلایل باندې باطل نو ګور دا غي عقیده بیان کې خو د پاره د ځان ساتلو د پاره تابعداري نه نو هاروت علیہ السلام او ماروت علیہ السلام د سحر جادو حقیقت بیان کو خود دې د پاره نه چې تاسو دا کوي د دې د پاره چې تاسو دې ځان وساتئ او سليمان علیہ السلام کوم بادشاہي ود الله معجزه ورکړو دا د سحر جادو په ذریعہ نه و ځکه سليمان علیہ السلام جادوګر نو
د هاروت علیہ السلام او د ماروت علیہ السلام د فرشتو متعلق واقعا مشهور ده چې دوی دو فرشتې وي او ورالې په بابل ښار کې یو زنانه سره تعلق جوړ شو. دا قصه د فرشتو د عصمت نه خلاف، د فرشتو د شان نه خلاف. دا خبره صحیح نه ده، څوک نقل کوي ټیک نه. اوس د سحر د جادو حکم څه دی؟ سحر جادو دا امر عجیبه چې دا اسباب د خلقو د نظر نه پټ وي، دې ته وایي سحر جادو. بیا د دې مختلف اقسام دي. بعض سحر جادو د دې خپل منتر وي بې معنی الفاظ، بعض سحر جادو د هغې الفاظ معنوي لیکن شرکیه وي، بعض سحر جادو په هغې کې امداد د جناتو شیطانانو نه حاصلول وي، او بعض سحر جادو چې په کې د انسان حقیقت بدلول وي، او بعض سحر جادو چې د انسان تخیل او د انسان ذهن بدلول وي. دا مختلف اقسام دا ټول حرام دي. او د سحر جادو هغه انسان سحر جادو ښه چلېږي چې هغه ډېر پلیت ډېر نجس او د الله ډېر دشمني، د هغه سحر جادو ښه چلېږي. او سحر جادو د پلیتۍ په دوران کې ښه کار کوي. څوک چې کوي د ایمان نه خلاص دی. سحر جادو دا کول کار د کافر دی، او د سحر جادو ختمول دا عبادت دی، دا علاج دی. لکه یو چا باندې سحر جادو شو، مسلمان تم تدریس دکی د قرآن او د سنت او د شریعت ترنا کې او د سحر جادو ختموي، دا علاج دی. سحر جادو اثر کوي کنه کوي؟ او سحر جادو اثر کوي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د یو يهودي کافر لوریانو عاصم ابن لبید دا لوریانو جادو کړو او نبی علیہ السلام له تکلیف ورکړو. سحر جادو اثر کوي او دا غي متعلق الله قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بسورتنا دا نازل کړو. نن سبا زموږ د مسلمانانو تقریبا معاشره ټول په سحر جادو باندې مسلط ده چې چا د چا سره نه لګي. الله پاک دې موږ مسلمانانو ته پوهه نصیب کړي. په جادوګر به ګرځي، خپلې پیسې به لګوي او د بل مسلمان تکلیف دپاره، حالانکې دې جادوګر ته په هېڅ فایده نه وي. نقصان پکې وي، ایمان نه خلاصېږي، پیسو نه خلاصېږي، فایده پکې نه او نقصان پکې او بیا کوي. اکثر دا خلک ذکر داسې تعویذ راله وکړه استاد چې دا پلانې په پلانې غم کې لګیا شي. تعویذ خو د استاد ونه که دا جادوګر ته شریعت کې خو د بل مسلمان د نقصان تعویذ جایز نه دی. بل مسلمان له کور روانه نو دا شریعت کې جایز دی. او د مسلمانانو داسې ډېر ختم کړی دی، ډېر ښه تعویذګر دی او ډېر ښه تعویذ کوي. یو داسې تعویذ او دا چې څوک کوي اکثر د هغه کس کوي چې ایمان پکې نه وي. دا بعض زنانه د جادوګرو پسې ګرځي. استاد جي لزوم داسې دم شو کومه چې دا پلانې خو رانه کور کې ښه وخت تېر نه کړي او دا پلانې باندې دا تکلیف راشي، په پلانې دا تکلیف راشي، د پلانې دا کاروبار خراب شي. نو ټیک ته دغه خو به دغه معمولي تکلیف به تېر بشي، خو تا پې ځان د ایمان نه خلاص. الله پاک د موږ او تاسو د جادوګرو د ضرر نه وساتي. او دا څومره جادوګر زما خو خپل ځانې چې څومره پورې معلومات دي، جادوګر کې ما مسلمان نه دي لیدلي. جادوګر جادو کوي د شیطانانو په مرګتیا او الفاظ شرکیه او کفریه وي. لکه یو جادوګر دی زه پیژنم، جادو کوي د شیعګانو په عقیده کې او د شیطانانو په مدد سره. غلام دی، مولا د مدرسې نه فارغ دی، جادو کوي
او چې کوم الفاظ لیکي کم دم چې کوي دا د شیعاګانو کوي مدرسې نه فارغ دي غلام دي الفاظ چې په تعویذ کې کوم لیکي هغه شرکیه دي متصوی چې دا استاد دي استاد ته وګوره چې تعویذ شرکیه دي شریعت کې دا حرام دي د شیطانانو نه مدد اخیستل حرام دي بل مسلمان له تکلیف ورکړي حرام دي او مرګتیا پکې د کافر د شیعه دا دا خو حرام کار نو ټیک ته مسلمان له تکلیف ورکړي ځان په انسان ایمان نه خلاصي الله رب العالمین فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين او تابعداري کړي وا دي يهوديانو ما دا غسو تتلو الشياطين چې لوستل شیطانان على ملك سليمان په دور د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان او جادو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو کړي جادو يعلمون الناس السحر دي وخلق تخودو جادو وما انزل على الملكين او تابعداري کړي وادي يهوديان دا بس چې نازل شوی على الملكين په دوه فرشتو باندې چې نازل شي باغی باندې دوه فرشتي دی بابل په بابل ښار کې هاروت عليه السلام ماروت عليه السلام وما يعلمان من احد او دي فرشتو تعلیم نو ورکوي چاته حتا تر دې پوری یقولا چې دي فرشتو ورته وي انما نحن فتنه فلا تكفر یقینا من امتحان جو تاسو د بار تاسو د جادو مستقوی دا کفر دي فيتعلمون منهما دي فدي يهوديان بس دکو د دې فرشتونا ما غسو يفرقون به چې جدای راولي پاغي باندې بين المرء وزوجه فما بين دخل خاون وما هم بضارين به من احد او ندي دا يهوديان ضرر ورکون کی پدی جادو باندې چاہتا الا باذن الله مگر د الله په اجازه په اراده باندې ويتعلمون ما يضرهم او دي بس دکو هغه جادو چې ضرر به ورکو دیتا د ایمان او د اسلام په لحاظ ولا ينفع في دين ورکول دیتا ولقد علموا وتقي سردا يهوديان پیجني لمن هغسو اشتراه چې دواغشتو دې کدا جادو ما له في الاخره من خلاق نشترد پارا په آخرت کې صحیحا ولا بئس ما اشتروا بي انفسهم او ډېر بد چې دي خرج کړ پاغي باندې خپل ځانونه لو كانوا يعلمون كاتدين فيه ولو انهم امنوا كجر ايمان وروړي واتقوا تقوى اختیار کړی وی لمثوبه من عند الله خير خامخابتي بدا حاصل کړی ود الله پاک د طرف نه بهترین لو كانوا يعلمون كاتدين فيه واخذ دعوانا